أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ننني درس إن شاء الله العزيز سورة النساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 20 آیات نمبر 135-136 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي انشاءالله. اوس دې آیات کې الله جل جلاله چې دی نو هغه وایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو کونو شئ تاسو قوامین قایم بالقسط په انصاف سره شهداء لله او ګواه جوړ شي د الله د رضا دپاره د الله دپاره. ما قبل سره ربط او مناسبت چې نو هغه آسان دی. د نه وخت کې چې نو هغه نکاح میراث طلاق چې نو هغه احکام ذکر شولو نو دا اهم مسائل ولو نو دغه اهم مسائل چې کله ذکر شولو نو بعضې کرت اکثر په دې کې چې نو هغه بیا د ګواهۍ هم صورت راځي د ګواهۍ چې نو هغه هم ضرورت راځي. نو الله رب العزت وایي ای د ایمان خاوندانو کله چې د ګواهۍ چې نو هغه ضرورت راشي وخت راشي نو تاسو ګواهي ورکوئ خو دغه ګواهي په انصاف سره کوئ. تاسو به کې د چا چې نو هغه طلبداري دا به کې مه کوئ چې دا مې خپل دی دا مې نږدې دی دا مې یار دی دا مې دوست دی دا مې د پالټۍ سړی دی. نه، ګواهي چې ورکې نو صرف او صرف د الله د رضا دپاره به ورکې د دې نه ما سوا چې دی نو هغه بل به پکې یو غرض هم دی. تفسیر خازن کې چې دی نو هغه یې لیکلي دي وایي چې د شان نزول چې دی نو هغه دا هم د تومه بن ابریق باره کې چې نو هغه نازل شو کوم چې مخکې تیر تفصیل چې دی نو هغه واقع تیره شوله. وی هغه چې نو هغه کله هلته د هغه چې نو هغه دغه وکړله غلا وکړله بیا د هغوی هغه ټول خلک رالل د هغوی د هغه په حق کې د دروغو چې نو ګواهي ورکړله. نو چې کله د دروغو ګواهي ورکړله او د هغوی خپله خبر چې نو هغه د رشته دارۍ او د خپل عزت د خپل قبیلې د نوم د اوچتولو دپاره دا کار وکړو. الله وایي دا کار چې تاسو وکړو خو دا مو ښه ونه کړل. ولې؟ ځکه چې نو هغه ګواهي دا به ته د الله دپاره ورکې د دې شیزونو دپاره به یې نه ورکې که د دې دپاره چې نو هغه تا یو ګواهي ورکړله یو خبره دې وکړه خپل یو رای او حق دې استعمال کړو د الله په نسبت باندې چې نو هغه مجرم ځکه الله رب العزت چې نو هغه د دې خبرو نه بالاتر حکم کوي او هغه د انصاف کوي. بیا حضرات چې نو هغه لیکي وایي چې ګوره دلته د آیات کې الله رب العزت وایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو کونو قوامین بالقسط تاسو قائم اوسئ چې نو هغه په انصاف باندې. وی الله رب العزت دومره اوږده جمله چې نو هغه ارشاد فرمایله خو په لنډوی داسې ونه وایي چې یا ایها الذین آمنو اقسطوا ای مؤمنانو تاسو انصاف کوئ. ولی؟ ځکه چې انصاف بعضې کرت د ظالم نه هم اکثر کیږي. یو نه مخکې انصاف دا خو د ظالم نه هم متصور دی چې ظالم چې نو هغه هم کله ناکله چې نو هغه انصاف وکړي. د مسلمان صفت چې دی نو هغه به دی چې دی به هر وخت چې نو هغه انصاف کوي. برابره خبره ده که دا انصاف چې دی نو هغه په خپل ځان باندې وي که دا انصاف د رشته دار خلاف وي او په رشتو کې د ټولو نه نږدې رشته هغه چې نو مور و پلار دی نو ځکه الله رب العزت د ټول نه مخکې ولو علی انفسکم که ستا خپل خلاف هم یو خبره خو حق به وي دروغ چې نو هغه به نه وي رښتیا خبره به کې ایر پیرې چې نو هغه به نه کې. اول والدین دویم لوی مقام په انسان پسې د خپل ځان نه وروستو هغه د مور و پلار دی. نو الله وی که د مور و پلار خلاف دی هم یو طرف ته چې نو هغه د دشمن وي او بل طرف ته چې نو هغه د مور و پلار وي خو دشمن چې نو هغه د په حق دی او مور و پلار چې نو هغه په حق باندې نه دی.
دشمن چې دی نو هغه دی په حق دی او مور پلار چې دی نو هغه دی په حق باندې نه دی نو د مور پلار طرفداري به نه کړي او د دغه دشمن په حق کې چې کومه حق او سچ خبره ده نو دقه به ادا کړي. دریم الله رب العزت دریم ورسته چې نو هغه راځي اکثر د رشتہ دارو په وسیله کې لکه څنګه چې مونږ وې تفسیر خازن لیکلی چې دا چې نو هغه د تومه بن ابریق په باره کې نازل شو نو رشتہ داري چې نو هغه خاطر راوغستو دا هغه پاغه په حق کې نو هغه گواهی ورکړله نو الله رب العزت وی ول اقربین او د خپل والد چې نو هغه به هم خیال نه ساتي گواهی چې د سره کم یې نو دا به صرف د الله د رضا د پاره ورکړي په انصاف به نو هر وخت قائم او دائم چې نو هغه اوسېږي د انصاف نه چې نو هغه به کار اخلي. نو گویا د آیات کې الله رب العزت دوه حکم ذکر کړي دوه خبر چې نو هغه یو دا چې اکثر انسان گواهی چې نو هغه د محبت او د رشتې د وجې نه چې نو هغه خطا ورکړي او دویم انسان چې نو هغه گواهی دا اکثر چې نو هغه د عداوت د وجې نه خلاف ورکړي. لکه مثال په تور کې یا یو سړی د انسان ډیر زیات محبوب او خوښي زوی مور پلاری روري رشتہ دار وي یا قریبي دوسي نو کله اکثر د دغه خبرو خاطر وکي او د ګناه گواهی چې نو غلطه گواهی ورکړي نو الله وی ګوره د دې خبرو به هم نه کې ولو علی انفسکم که د خپل ځان دی نو دا خو لري خبره ده که د خپل ځان خلاف هم نو قائم بالقسم چې نو هغه به او شهدا لله باندې چې نو هغه به عمل کوي. دویم بعضې کرته اکثر د یو انسان سره د خلکو نه لکې دشمنی عداوت دي نو هغوی دا خاصم زما دشمن دی او اوس دی په دې وخت کې اسیم راګیر شوی دی او دا دغه کېږي راشه زه به پکې ورسره هم ګواهي ورکړم چې نور غرق شي. الله وایي نه ګواهي انصاف نه به کار اخلي ستا د هغه سره عداوت دی ستا سره دشمني دی ستا سره څه زور زیاتې مخکې کړی یا ستا نه ورسره شوي هغه په خپل ځای خو چې کله دغه شانتې معامله او خبره راله په دغې کې به صرف او صرف د الله د رضا دپاره نو هغه خبره کې درېیمه بنه کې. بیا ولا الله وی یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما بعضې کرته اکثر انسان د دې دپاره کوي یار دا سړی چې نو هغه که اوس ګواهي کوم نو دا سړی چې نو هغه ډېر زیات مالدار دی مخور دی او د دې سړی خو ډېر لاس چلیږي تعلقدار دی پته ده چې دې سړی غلطه کړله خو که زه اوس د ده خلاف چې نو هغه دا ګواهي ورکړم او سبا له بیا ماته څه نقصان نه ورسوي. الله وی یکو غنیا اگر کاغذ نو هغه غنی وي مالدار وي او دې چې نو صاحب عہده او صاحب ثروت وي خو که ستا سره دغه ګواهي وه نور چا سره نه وه نو ستا باندې بیا لازم دی چې دغه ګواهي چې نو هغه به ادا کړي که دې ادا نه کړې عند الله چې نو هغه مجرم وي ځکه ته د ده نه کېرېږې نو الله رب العزت خو د ده نه لوی ذات دی. لکه پرون جمعې په خطبه کې نو هغه مونږ ویلو چې جبار چې نو هغه یېرې ظلم او جبر کوي نو هغه جبار ذات چې نو هغه ولې یېرې الله خو د ده نه غالب دی نو نن دې دا وکړه سبا چې د الله په نو عدالت کې گرفتار شي نو بیا به دې څوک خلاصوي نو ځکه الله وایي یکن غنیا یا بعضې کرته اکثر وایي یار دې سړي چې نو هغه غلطي کړې ده قصوروار چې نو هغه دی خو که اوس زه دا خبره وکړم چې دا کار ده کړی دی نو بیا به دا سړی دی پرېږدي نه دنه به تاوان علي اوس نور څوک شته نه او د ده به چې نو غریب نقصان وشي دا خو هسې د خدای عجز دی نو دی په دغه وخت کې د هغه باندې زړه وسېځي او د زړه سېځلو په وجه باندې دی چې نو هغه ګواهي ورنه کړي. الله وایي نه او فقیرن که دی عجز دی غریب دی محتاج دی تا پیدا کړی الله وایي ما پیدا کړی فالله اولا بهما الله ستانه په ده باندې ډېر زیات چې دی نو هغه مهربانه دی که ته رښتیا ګواهي ورکړه دې دې په رښتیا خبرو وکړي الله به بل څه لار چې دی نو هغه راوباسي. نو الله وایي په دې کې به د دې یوې خبرې ته هم نه ګوري نه به ذات ته ګوري نه به مور پلار ته ګوري نه به رشتې او دوستانې ته ګوري نه به مالدارۍ او غریبۍ ته چې دی نو هغه ګوري. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا تاسو به د خواهشاتو تابعداري چې دی نو هغه مه کوئ هسې نه چې تاسو مخ واړوئ عدل چې نو هغه ونه کوي. وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا که چېرته تاسو چې نو غلط بیاني وکړله مخ مو واړو نو یاد ساتئ الله رب العزت ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. الله رب العزت ته چې نو هغه ښه پته نه چې تاسو د کم چې نو هغه عمل کړی دی نو بیا به د ورځ په قیامت الله پاک د هغې مطابق چې نو سزا درکوي. دویم آیت کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله
اے د ایمان خاوندانو آمینو ایمان راوړی بالله و رسوله په الله او د هغه په رسول باندې. د دې شان نزول متعلق چې دی نو هغه لیکلی دی چې څه حضرات چې دی نو هغه اهل کتابونه مسلمانان شوي لکه حضرت اسد، اسید، عبدالله ابن سلام، حضرت ثعلبه رضوان الله تعالی اجمعین. دغه شان چې نو عبدالله ابن سلام د هغه خورې سلام بن اخت عبدالسلام دی چې نو هغه د کسان د نور یو څو کسان چې نو هغه سره دی مسلمانان شوي نو دی چې کله ایمان راوړو نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل د الله رسول موږ په تاسو باندې هم ایمان دی، په حضرت موسی علیه السلام به هم ایمانی، په نورونه ستاسو باندې چې کوم کتاب نازل شوی په دې مو هم ایمان دی او په تورات باندې به هم زمونږ ایمانی، نور نه. نبی علیہ السلام ورته نه داسې نه کېږي، تاسو به په تمام انبیا علیهم السلام باندې چې نو هغه ایمان ساتئ. څومره هم پیغمبران دي 1,40,000 کم و بیش، په دې ټولو پیغمبرانو به ستاسو اجمالي چې نو هغه ایمان وي. الله رب العزت څومره آسماني کتابونه او صحیفې نازل کړي په دغه ټولو باندې چې نو هغه تاسو ایمان راوړئ او د الله پیغمبر او په آخراني کتاب قرآن باندې به ستاسو ایمان چې نو ایمان تفصیلي. الله جل جلاله دا آیات راولېږلو یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله. اے د ایمان خاوندانو ایمان راوړئ په الله او د الله په رسولانو باندې، یعنی څومره چې هم د الله کتابونه دي او څومره د الله پاک پیغمبران دي په دې ټولو باندې ایمان راوړئ چې دا حق او سچ ولو. نو دې باندې نه هغه نه یو باندې نه هغه دغه شان نزول ده نه. دویمه معنی چې نه هغه کړل یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله. نو دا چې نو منافقانو ته لیکيږي ځکه منافقانو په ظاهر باندې چې نو هغه مونږ ایمان نه وړي دي. یا ایو الذین آمنوا نو ایمان والو چې تاسو چې نو ایمان نه وړي به السنتکم په خپل جبو سره، امنو بقلوبکم په خپل زړونو سره چې نو هغه هم ایمان نه وړي. یوازې د جبې نه دی، اصل ایمان د زړه تصدیق دی. نو په جبه سره چې تاسو څنګه ایمان دی نو داسې دا څه وکئ د زړه تصدیق چې نو هغه وکئ. درېیمه توجیه چې نو هغه حضراتو ذکر کړی یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله. اے د ایمان خاوندانو دا چې نو هغه آمنوا بالله ورسوله ای اثبتو بالله ورسوله، یعنی دا خپل الله او پر رسول چې تاسو کوم ایمان نه وړئ په دغه ایمان باندې قائم او دائم چې نو هغه اوسېږئ. بعضې حضرات چې نو څلورمه توجیه کړله او یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله. اے مؤمنانو څنګه چې تاسو ایمان نه وړئ په ماضي او په حال کې چې نو په الله او د الله پر رسول باندې آمنوا بالله ورسوله فی المستقبل، نو پر روان دور کې هم په الله او په الله پر رسول باندې چې نو ایمان ساتئ د دغه نه اخوا د خوا چې نو هغه ماوړئ. والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل، او باقی کتاب باندې چې هغه مونږ نازل کړي من قبل مخکي. ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله. الله وی چې نو هغه کفر وکړو، انکار وکړو د الله د ذات نه او ملائکته او دغه د فرشتو. مخکې مونږ ویلو ملائکه اسم جنس دی، د چې نو هغه د جمع او د مفرد د ټولو لپاره مؤنث او مذکر ټول لپاره یو شانتي نو هغه استعمالیږي. فرشته څه ته لیکيږي نو مونږ وی جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفه لا یذکر ولا یونس، چې نو هغه ویل کېږي هغه نورانی مخلوق ته چې باغې چې نو مختلف حالت او کیفیت بدلای، باغې کې مؤنث او مذکر چې نو هغه نه بیا دغه ته لیکيږي. خو فرشتي چې د کم نور نه پیدا شوي دي نو دا هم د الله پاک مخلوق دی، لکه څنګه چې انسان د کم نور دغه نه خاورې نه پیدا شوی دا د الله پاک مخلوق دی. پیریان چې نو هغه د کم اور نه پیدا شوي دي هغه د الله مخلوق دی. داسې فرشتي چې هم الله رب العزت د کم نور نه پیدا کړي نو دغه نور د الله پاک مخلوق دی، هغه نه الله پاک چې نو هغه پیدا کړي دي. وکتبه داغه په کتابونو باندې، ورسله داغه د رسولانو باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. فقط ضل ضلالا بعیدا، چا چې د دین انکار وکړلو نو دغه سړی چې نو هغه گمراه شولو په گمراهۍ لري سره. ځکه دی چې نو هغه د ایمان نه راوړو چې ایمان خطا شو جو د همیشه د پاره چې نقصان او خساره کې واقع شو. الله دې دغه نه موږ وساتي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کونو شی تاسو قوامین قائم بالقسط په انصاف باندې، شهداء لله او گواه جوړ شئ د الله د پاره، ولو علی انفسکم اگر که گواهی وي ستاسو په نفسونو باندې، یعنی ستاسو د نفس خلاف، او الوالدین یا د مور پلار، والاقربین او یا د خپلوانو، ان یکو غنیا کچری هغه وی غنیا مالدار او فقیرا یا غریب
مغربو فالله اولا بهما نو الله ډیر مهربان دی پاغوی باندې فلا تتبعوا الهوى پس تاسو تابعداري مکوئ د خواهشاتو ان تعدلوا دا چې تاسو مخواړی عدل ونه کوي و ان تلووا کچری تاسو غلط بیان وکړه او تورزو یا مخواړو فإن الله نو بشک الله پاک کان دی بما تعملون خبيرا تاسو په عملونو باندې خبردار یا ایها الذين آمنوا اے د ایمان خاوندانو آمنوا بالله ایمان راوړی په الله او رسوله او داغه پر رسولو والکتاب الذي او پاغه کتابو نزل على رسوله کم چنا اغ نازل کړي دی په خپل پیغمبر باندې رسول باندې والکتاب الذي او پاغه کتابو انزل من قبل چې کم نازل کړي مخکې د دینه ومن یکفر بالله او چا چې انکار وکړو د الله نه و ملائکته او داغه د فرشتو و کتبه او داغه د کتابونو نه او رسله او داغه د رسولانو نه ول یوم الاخر او د ورځ د آخرت نه فقد ضل ضلالا بعیدا نو هغه گمراه شلو په گمراهی لري سره یا ایو الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو کونو قوامین بالقسط تاسو قائم اوسئ په انصاف سره شهداء لله او گواه جوړ شئ د الله د پاره ولو علی انفسکم اگر کوي هغه گواهی تاسو د نفسونو خلاف او الوالدین یا د مور پلار والاقربین یا د رشتہ دارانو خپلوانو یکون غنیا کچری وی هغه مالدار او فقیرا یا فقیر فالله اولا بهما نو الله ډیر مهربان دی پاغوی باندې فلا تتبعوا الهوى پس تاسو تابعداري مکوئ د خواهشو ان تعدلوا دا چې تاسو عدل اونکړئ و ان تلووا او کچری تاسو غلط بیانی وکړه او تورزو یا مخ مواړو فإن الله نو بشک الله پاک کان دی بما پاغه تعملون چې تاسو یې کوئ فإن الله نو بشک الله تعالی کان دی بما پاغه سبحانه تعملون چې تاسو کوئی خبيرا خبردار یا ایو الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو آمنو بالله ورسوله ایمان اورئ په الله او دغه پر رسول والکتاب الذی او په کتاب هغه باندې نزل علی رسوله چې هغه نازل کړي دی په خپل پیغمبر رسول باندې والکتاب الذی او په هغه کتاب انزل من قبل چې نازل کړي و مخ کی وړاندې دغه نه ومن یکفر او چا چې انکار وکړو بالله د الله او ملائکته او دغه د فرشتونو او کتبه او دغه د کتابونو او رسوله او دغه د رسولانو نه والیوم الاخر او د ورځ د آخرت نه فقد ضل ضلالا بعیدا نو هغه گمراه شو په گمراهی لري سره